अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پروګرام زما وطن. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو ته په هر خبر نوی خبر د علاقې د مسایلو خبر درکو. خو نن د کوکارۍ په علاقه باندې سوات پارک ډپارټمنټ چې کوم دی د جامبیل بلاک چې کوم دی هغوی نن په کوکارۍ پرایمري سکول کې د شجرکارۍ د مونسون شجرکارۍ مهم چې کوم دی د هغې آغاز کوي. هغه به تاسو ته موږ ښایو راځئ چې هغه شجرکارۍ مهم وګورئ. په هغې کې کوم مشران راغلي هغوی سره به خبرې کوو. راځئ زموږ سره. तेरी अंजुमन तेरा बांकपन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन نن چې کوم دا بوټي زمونږ په دې ګورنمنټ پرایمري سکول کوکارۍ کې په دې ګراوند کې یا د سکول په دې چمن کې نال شو، دا یو ډېر ښه اقدام وشو. د دې باندې که د فارسټ اهلکارانو موږ هم څومره شکریه ادا کړو نو دا به ډېره کمه وي. بوټي د انساني ضرورت او د وطن د ښکلا دپاره ډېر زیات ضروري دي. نن چې په دنیا کې کومو ملکونو ترقي کړې ده نو هغوی د جنګلاتو په وجه باندې کړې ده. لکه د جاپان مثال زمونږ په مخکې دی، زمونږ د غربت چې څونه غټه وجه ده نو په هغې کې د جنګلاتو کمی هم شامل دی. دا د ژوند لپاره لازم ملزوم دي چې کوم ځای بوټی نو هلته کې به ژوند وي، چې کوم ځای بوټی نه و هلته کې به ژوند نه وي. او نن سبا چې په دنیا کې کمی شو راوتې ده ګلوبل وارمنګ، نو د هغې دپاره زیات پلانټیشن ډېر ضروري دی چې د هغې دپاره وشي، ځکه چې تقریبا په هر ملک دپاره 25% ځنګلات پکار دي. زمونږ پاکستان په هغې کې په 3% باندې دی. او بیا لا زمونږ دا خوش قسمتي ده چې زمونږ ملکن ډیویژن په ځنګلاتو کې د هغې رقبه چې ده په 10% باندې دی. مونږ لږ کوشش پکار دی. د شجرکارۍ په دې مهم کې د ځنګلاتو د محکمې اهلکارانو، د KKK تنظیم چیرمن، د هایر سیکنډري سکول پرنسپل، مخکینی ناظمانو او د سکول استادانو او ماشومانو بوټي نال کړل او د وطن د خوشحالۍ لپاره یې دواګانې وغوښتي. په دې موقع د ګورنمنټ پرایمري سکول هیډ ماسټر محمد صدیق خان پاسون نیوز سره د خبرو اترو په وخت وویل دا موږ په یو ځای کې ټریننګ کوو. موږ په یو ټریننګ کې زموږ یو انسټرکټر دا خبره کړې وه چې څنګه په وجود باندې جامه ده، نو دا چې دا بوټی چې کوم دی دا د دنیا جامه ده. نو ته موږ ټول پکار دي چې موږ دا بوټي ولګوو، د دې ښه خصمانه وکړو، دا بوټي ولګوو او ښه په طریقه سره د اوبو دغه وکړو. لکه څنګه چې په سکول کې ته د ښکلا یې نه د بوټی یو بوټی چې پکې ولګوو څونه ښکلی دی، کوم ځای کې چې بوټی نشته څنګه ښکاري. نو دغه شانتې موږ د بوټو موږ به خیال ساتو او ټولو مسلمانانو له پکار دي موږ هم پکار دي چې په هر ځای کې پلانټیشن وکړو او خامخا دا بوټي ولګوو او د خپل ملک تک شین کو خیر روښانه کړو. صراط مستقیم پر हम रहेंगे गामज़न मेरे वतन ګرانو کتونکو تاسو د راغلي مشرانو خبرې ترې واورېدلې. دوی تاسو خلکو نه هم دغه غوښتنه کړې ده چې خپل ملک سرسبز و شاداب جوړولو لپاره په هر ځای کې بوټی وکرئ. ولې چې بوټی زمونږ د علاقې ښایست دی، زمونږ ښکلاګانې دي او د دې نه موږ ته ډېر زیاتې فایدې ملاویږي. امید لرم زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله م سپارم. د الله په امان.